طبيعت لپاره الله تعالی دې ماته توفیق راکړي چې دې حق ادا کړی شم بیا دې موږ تاسو الله تعالی ټول پوي کې او بیا دې عمل کولو توفیق راکړي امين. نو یو خبره خدا ده. دویمه دا ده چې کانی د زړونو نه هم ځنه کانی خدي او درې قسمونه د کانو الله تعالی دلته بیان کړل. یو هغه چې غټ نهر ته رواني یعنی ډېر خیر ته رواني دغه چې غټ نهر کې ډېر خیر وي ډېر خلک ته وبوس کی پټیم ته پنشي او نو بډو تم فائدہ وي انسانانو ته فائدہ وي جناورو ته فائدہ وي. بعضې داسې کانی دي چې هغه نه لګي او براوزي یعنی له خیر وي پکې هغه مر ډېر خیر خو نه ده چې رو نهر ته روان شي خو بهر څه فائدہ خو پکې شته یو کس نیم کور کوي وغیرہ د څه کسانو کار روان شي. زنه داسې کانی دي چې چاته خو فائدہ نه رسی خو خپل د یری نه پریوزي ارغړي. دا په غرونو کې بعضی کانی داسې وي چې په خپل چا چې غرونو کې مزل یا او سدن کړي پاس پاتې شي نه غوري بعضی کانی په خپل را وګورځيږي د غرنه. بهر حال دا درې قسمه کانو کې قسمونه دي. د دې مشابهت یو مطلب خدا ده چې بعضی خلک دومره د خیر دي لکه کانو کې نهرونه چې رواني ځان ته فائدہ کور ته فائدہ کلی قوم ته فائدہ پټو ته فائدہ جناورو ته فائدہ وغیرہ ټول ته فائدہ رسیږي ډیر خیر دی پکې. بعضی خلک د سې دي چې لږ خیر دی خلکو ته دام خدای خیر خدای ک لږ دی ک ډیر دی خو چاته خو خیر رسی. بعضی داسې دي چې چاته خو خیر نه رسی خو په خپل یریږي. دا انفرادي عبادت او مراد دي ان یو مراد ته دا ده یو سړی په خپل عبادت کوي شپې پاتې تهجد کوي قران وایي ترجمه وایي چاته نه خای خو بس ټیک شو خپل ځان ته خو فائدہ ده. هغه نه لخواغه دی چې دوه درو کسانو ته قران او خیا حدیث او خیا چا د لپاره فائدہ من شو خپل کور د لپاره سره فائدہ من شي او ډیر خیر خواغه دی چې لوی نهرونه ته روان شي. نو دا د کانو هغه مثال الله تعالی په دې بنیاد باندې ورکړی دی په مقابله د بنی اسرائیلو کې یعنی تاسو نه هغه کانیم خدي تاسو نه د کانو نام سخت شول. یو مطلب خدا شو اسانه غوښتل ترجمه. ویم عام مفهوم کې چې موږ کوم وایو چې دا خدا سي سخت شو لکه کانه هغه نه خو کانه خو جوړ دی خوځینا اډو پسړ باندې اثر نه کوي. نو دلته د قصد خبره ده قصد وایي سختوالی ته موږ عامي ترجمه کې دا خبره وکړو بیا ځان په پوی نه کو یا اعمال ته ځان تیار نه کو به انسان په پویم نشي پوی نه علاوه فائدہ ونه کی. نو فائدې خبره ده ډیره زیاته ډیر توجه سره واوري او ډیر توجه سره ما تاسو مخ کې ویلي دي چې صرف علم حاصلول نه دي علم حاصلول په خپل فائدہ کوي. اصل فائدہ دا ده چې انسان عمل ټیک شي درست شي د الله په احکامات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې برابر شي. د باقی نور ټول شیونه انسان وزي او د صرف د الله او د الله د رسول شي. نو دی وجنه دا خبره چې ډیره ضروری ما تخکاری الله دی وکي چې دا دومره ضروری تاسو په زړونو کې مرا شي او الله دې موږ ته عمل توفیق راکړي. ثم بیا قصد سخت شول قلوبکم زړونه دي تاسو د زړه سختی انتهایی بدبختی ده یو مؤمن لپاره ډیره لویه بدقسمتی ده چې انسان سخت زړی زړی سختی ډیره لویه بدبختی ده. ټول اول سوره انعام آیت نمبر 42 تاسو راوړه وای صفحه 120 باندې ده صفحه نمبر 120 سورۃ انعام ده آیت 42 ده سورہ انعام سورت نمبر 6 صفحہ نمبر 120 آیت نمبر 42 42 ولقد وبتاکید سرا ارسلنا منغ راولگل پیغمبران الى امتون تا کلوتا ڈلوتا قومونتا من قبل کتا نمخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فرمائی تا نمخ کی منغ پیغمبران را لگلیو فاخذناهم بمنغ اني والاغي بالبأساء پسختی باندې والضراء او پتکلیفونو باندې مالی سختی او جانی سختی دوله مرادی دین بیا په سختو کې راګیر کړل. ګوره ډیره ضروری آیتونه دي انتهایی ضروری کوئی نشي درس دوران کې پوښتنه کولای شي خو چې تاسو خزان پوي کوي. ما قومونو ته پیغمبران الیګل او ما هغه بیا په ازمایښونو کې راګیر کړل ازمایښونو کې مراګیر کړل بدني سختی می پیراوستا مالی سختی می پیراوستا. خدان په یوې زبار ورته کوی مې دا خبره را تړي ضروري ښکاری ځکه چې موږ ماحول یا معاشره په دې ګناه کې انخته ده منځ کې یو 10 پاتې د حاضرین نن متاثر ده. بهر حال علم کې نن ډیر ضروری خبره ده.
والضراء او په تکلیف باندې نو ما ولي ولدی دا تکلیفونو کې می ولې راوستل د مالی او جانی تکلیفونو کې لعلهم دې د پاره چې دوی یتضرعون عاجزیو کی ګړګړاو شي امانه معفو غوړي ما تراشي دا یو بنیادی مقصد دی د تکلیف د مؤمن لپاره کچیر یو مؤمن په د مقصد پوښي دا په تکلیف نه خپکیږي بیا ما اونی ول اغي په تکلیفونو باندې د لپاره چې ما ته توجه وکړي لکه سړی بیمار شي نو تمام مېلند شي بیا الله ته متوجي شي الله معافي کوي څه پته لګي مرګ پته مینه لګي یا مشکل راشي د مال الله معاف مکي الله تعالی ما د قرضې لري کی الله تعالی ما ته اسانوال یعنی انسان جوړ شي الله ته نفلونه کوي عبادت کوي تهجد ته پتی سوالونه کوي او هغه عاجزي پکې راشي نو د خیر د پاره کوي الله تعالی دا تکلیف د خیر په بنیاد وي ځکه چې د انسان لري شوی تلې وی خوا نو الله راګیر کی د دې لپاره چې ما ته متوجي شه ما نه سوالو کا ما د الله غواړي چې ناجد کې دوه لپاره د تکلیف چې راځي دا غواړي د لپاره چې ما تر نشته شي ما ته سوالو کې ما ته سترګو نو خلاړي شي خو فلولا بسولنا اذ جاءهم کل چراغ دویتا باسنا تکلیف زمونگا عذاب زمونگا سختی زمونگا تضرعوا چې دی عاجزی کړي وي دا دی ولی دا سنشول چې ما په سختی را وستا او دی سختی په مقابله کې ما ته عاجزی کړي وي دا سی ولی ونه شو ډېر ساده غوندي مفهوم دی الله ان شاء الله تاسو وایي چې ما په دی سختی را وستا دی په دی سختی کې عاجزی ولی ونه کړله سوالونه ولی ونه کړل تهجد او نفلونه او صدقې دی ولی ورنکړي نو مطلب وجه څه ده ولکن او لیکن قصت قلوبهم سخشوی وزرونه ده دوی دا اصل خبره ده دا عجزی ځکه ونه کړله راغلل ځکه نه معافي ځکه ونه غوښته او ځکه نه جوړېدل چې زونه سخشوی تاسو پوهیږئ د په سختی باندې دونه سخته خبره ده وزینا او خسته کړیو لهم دویتا الشیطان شیطان ما كانوا يعملون اغه اعمال چې دی بکول د دې اعمال دی ته شیطان خسته کړیو چې دا کوا دا کوا دا کوا دنیا کوا کاروبار کوا دکان کوا ډاکټر جوړیږي انجینیر جوړیږي پیسې جمع کوا بنگلې جوړاوا وغیرہ وغیرہ هم اکه ورته خسته کړیو یا داس لینی عبادتو باندې ځان اخته کړو چې د زړه نرمي پکې نه راتله او مغنه ورته الله ویل چې دا خسته دي هغه کول نو فلما د ډېر خطرناک آیات ته انتهایی خطرناک او ضروری آیات ته دا باندې خزان کوي فلما به هر کله نسو چې دی هیر کړل ما هغه څه ذکروا به چې دی ته نصيحت ورکړې شوی وو چې ما کم نصيحت ورته کړو یا د نصيحت د پاره ما په دې تکلیفونه او سختیانه و غیره راوستي او ظاهر خبره چې راضي خدای د قران او د کتابونو ذریعہ سره د حدیثو ذریعہ سره نو دې هیر کړل هغه نو بیا می څوک دا اوس بل عذاب دی او دا خطرناک عذاب دا ډېر خطرناک عذاب هغه دا دی فتحنا عليهم ابواب كل شيء نو خلاص می فکری د هر شي دروازې دا خطرناک عذاب دی خلاص می کړې په د هر یو شي دروازې پیسې ډېرې شوې زمکه ډېرې شوې کارونه ډېر شول بچی ډېر شول وسایل ډېر شول مالدار شو بے غم شو بے فکر شو او ځکه چې عجزیونه کړه ما ترانغه نو چې ما ترانغه نو دنیا خو خوا شیطانی ملګری شوی نو دک می ورکړل ور ډېر میکړي بیا ته چلو شو حتی اذا فرحو تر دې چې دی خوشاله شول فرحه خوشحالي ته ویل کیږي د زړه سکون ته ویل کیږي په هغه دنیاوی وسایلو کې خوشاله شول مطمئن شول الحمدلله الله لوی بنگلې را کړی دی او دین نه خبر چې الله مې ناراضه کړي دین نه خبر الحمدلله دومره ځامن می دی او دنه بنې خبر چې الله مې خفه کړي دی او دا د الحمدلله بو مر سره وای خوشحال دی په مطمئن دی په بما اوتو هغه چې مې ور کړی وو اکم چې مې ور کړی په غیده خوشاله شو نو بیا اخذناهم امنی والدوی بغتتن اچانک میرا گیر کړل فایزاهم مبلسون بیا دینا نا امیدو دغه بیا څه کېدل دا خو د مرګ فرشتي ولیدي
او قیامت ته لاړل قبر ته لاړل بیا څه کېدل بیا خو نه کیږي اگرګه به ډېر ارمانونه کوي. د دې یو مثال داسې دی لکه څنګه چې دانه واچي مرغانو وغیرہ ته امرغي دانه ته راځي او داسې خوشحال وي چې بس که خیر ټول مزي زما دي او دلته ورته هغه ښکاری چې کم دی هغه تعالی کې کړکې خو دی وي او دا خوري خوري او بیغمه وي کړک چې هغه کراږي دغه دانه هغه د لپاره باعث ته ګریدو جوړ شي دغه دانه ورته باعث ته ګریدو جوړ شي اجال او قلومي کراشي همدارنګه د دنیا وسایل دا په دې انسان ته په عذابونو دروازې کولاوي کې و دې خبر نه مخکې به تاسو نور ته خپوي شي ان شاء الله. حسن بصری رحمه الله فرمای چې چاته دنیا کې دیل ورکړل شو وسایل مال دولت وغیرہ ورکړل شو او دې په هغه کې د الله نه ونه یریدو توجه ونه کړ چې کني الله دا ماته ولې راکړل نو دا بيو کوڅه سړی دی دا کمکل سړی دی او چا باندې چې سختی راغله او د الله د رحمت نه مایوس شو نو دام بيو کوفه دی په سختی کې د الله د رحمت نه مایوس شو چې کني بس هم داسې کتلې مو به د مایوس مغه سختی دا وغیرہ وغیرہ او ما باندې الله رحم نه کوي وغیرہ دام بيو کوفته او دا کم چې په نرمي پر راغله او د الله ته توجه نکړه دام بيو کوفه دی. دا د حسن بصری قول او ما تاسو نقل کو. اوس تاسو لاړ شئ سوره حدید ته سورۃ 57 دے آیت نمبر 16 صفحہ نمبر 486 سورہ حدید صفحہ نمبر 486 آیت نمبر 16 سورہ حدید صفحہ نمبر 486 آیت نمبر 16 شپاړسم نمبر آیت ته څلور سو شپږ اتیایم صفحہ 486 علم یعنی للذین علم یعنی آیا وخت نه درغله للذین اغو خلقتا آمنو چې مؤمنان دي ان تخشع داچی نرم شي او یریږي خشوع پکې راشي قلوبهم ذن ددوی لذکر الله د الله ذکر ته الله یاد ته وما نزل من الحق او هغه چې د حق نه نازل شوی دی ان دا وخت لا نه درغله چې د خلکو زړه نرم شي د الله د کتاب د وجنه د الله تعالی د بیان د وجنه د الله د کلام د وجنه ولا یکونو او ندی وی دوی کلذین پشان دغه کسانو اوتل کتاب چې ورکړی شوی وو کتاب من قبل دین وړاندې فطوالا بس وګدش ولا طول واغستو وګدش ولا علیهم الامد پدې باندې هغه مودا د دې اهل کتاب غونتی شو چې د قران نه جوړي قران سره زړه نه نرميږي قران سره تعلق نشته یا قران سره سترګونه اوخي ناراضي دا ولی دی باندې دا چلو شو نو کدا سي حالت راغې نو فقست قلوبهم نو سخت شو زړه د اغیم داسي چې غي داسي نو زړه سخت شو وکثیر منهم فاسقون او ډېر د دینه بیان فرمانو لکه ځل سخت شو دا زړه سختواله دا وړه ګناه نه دا انسان د هر خیر نه محروم کوي دا دوه آیتونه تاسو اوریدل کافیه ده په تاسو ذهن خلاص شوی په دی باندې مخکې تاسو اورئ سوره زمر 416 نمبر صفحه ده آیت نمبر 22 صفحه نمبر 416 آیت نمبر 22 صفحه نمبر 416 او آیت نمبر 22 دویشتم نمبر آیت فاغذ کی اللہ فرمائی زمر آیت نمبر 22 دویشتم صفحہ نمبر 416 افمن شرح اللہ آیا اغا چاہتا چی خلاص کی اللہ صدرہو سند اغا للاسلام اسلام تا فہوا بس اغا علا نور نور باندے من ربی درب طرف نشو چاچ اللہ سینا اسلام تخلا سکڑا بس دید اللہ طرفنا پہ ہدایت شو پہ نور باندې شو ہدایت باندې شو خو فویل بس ہلاکت للقاسیت قلوبهم اغا خلقتا چی سخشی وی دی زرون دا اغی ہلاک شو لغا کسان چی زرون سخ دی من ذکر اللہ دا اللہ دا یادنا اولئک امدغا کسان فی ضلال مبین پا گمراہی خکر کی دی دا اصل گمراہ دی
چې زړه سخت دا اصل گمراه ده. دلته ګوري اعمال ذکر نشته، مونږ او د روزه حج زکات وغیرہ د هر څه کوي خو زړه سخت دی، زړه سخت دی. مخکې واورئ تاسو سورہ متوففین آیت نمبر 13 او صفحه نمبر 534، صفحه نمبر 534 540 صفحه ده، آیت نمبر 14 ده او سورت نمبر متوففین، سورہ متوففین آیت نمبر 13 صفحه نمبر 534. هغه کې الله فرمایي اذا تتلى عليه ارکلا چلوستلیکیږي په اغي باندې آیاتنا زمغه آیاتنا قال نوای اساطیر الاولین دا کسی د پخوانو خلقو چې کله آیاتونه ووري به وای دا د پخوانو خلقو کسی دي. کلا الله وای دا سینه دا سینه وای چې کنه دا کسی دي دا پویږي نه یا دا په دې پوی نه شو یا خبره دا سینه ده. الله وای بلکې ران علی قلوبهم د دې پزړونو زنګ لګیدلې ده، د دې پزړونو زنګ لګیدلې ده. دا ځکه داسې کیږي ما کانوا یکسبون په سبب د دې چې دوی کم عمل کوي. دا خبره ګوریا د ساتي د باندې ورسته بیس کومه ما کانوا یکسبون په سبب د دې اعمال چې کم دی کوي زړونه سخشوي دي، ولی د دې د اعمال په وجه زړونه سخشوي دي. د خیات ساتي اخر کې د دې باندې بیس راځي او د حدیث دي چې به تاسو مخکنه آیتونه یاد وي. کلا دا سینه ده انهم بشکدوی عن ربهم ضربنا یوم اذن په دغه ورځ لمحجوبون پردې کې بوي حجاب کړي شوی، یعنی الله سره به ملاوي دی نشي. الله به دینه پرده وکي. مؤمن د پاره خدای الله دیدار ده کنه، دې د پاره د الله دیدار نشته، دې د پاره د الله دیدار نشته. الله دې موږ بچ کی تاسو. بیا صرف دانه نه چې دیدار بنه کیږي. ثم انهم لصال الجحیم، بیا به دې جهنم ته رسولې شي او به رسولې شي جهنم ته. دې په خدای د بدري آیتونه د بدري زینو تاسو واوریدل. اوس یو تو حدیث وورو په دې خبره باندې ځان پویو بیا مزید آیتونه دي. اول خبره دا ده چې نن سبا د کوم زړونه سخشوي دي کنه د دې یو څو نشانی هم دیو تاسو پویګه مور باندې نرمي ختمه ده، نرمي ناراض. مثالونه زه عموما تاسو ته په بازار کې یا عام ذکر در کوم چې د باندې عام سړی پوي. لکه مثلا موږ سودا کوو د کینو اخلو ملټي اخلو، نو دا ورکون کې هم سختی کوي او د پیسې ورکون کې هم سختی کوي. 500 روپے نه راکه په سلوي اختراع کوي، نه په 500 نه کم نه کی، نه په سلوي اختراع کوي، نه خیر دی یو روپے زیات، نه یو روپے کم، نه هغه په خپل دي کې سخت، دا په خپل دي کې سخت. دا به تاسو مثال خبره کوم. اومدارنګي کور کې جګړه شو، خواخي په خپل خبرې ټینګه ده، انګور د په خپل خبرې ټینګه ده، نه هغه خوځي نه دا خوځي. پلار په خپل دي سخت دی، زوی په خپل دي سخت دی. حکمران او خلک عام خلک په خپل دي سخت نرمي نه راځي، او خاص ګر به زموږ د پښتنو مزاج او حکمران په خپل دي کې سخت دی. که صحیح ویلې ده که غلطه ویلې ده. استادان علماء کرام وغیرہ چې څه ویلې دي په غیر سختي او که جایز دي او که ناجایز دي او که غټ ناجایز ویلې کړی نه وي او په غیر مطلق ولاړ خوځيږي نه. او دا بل چې کوم لار خای دا غن ډېر سخت دی. دا هر دي کې سختی ده، سختی. نو د ژوندۍ سخته ده، ټوله ګرانه ده. خدای ته ویلې نشي داسې ورانی غشي چې بیا په دینه پويږي چې خدای څه ظلم یو کوي، دا بد مې ورته ویل یا دا غصه مې ورته، په خپل غصه به خیمانه ورته خو به معافي غواړي. او کچره خدیونی ما خبره داسې وکړه نو خاوند به نه ډانډې کمېشته او نه د کندلو کمېشته او نه د مروړېدو کمېشته. بالکل انداسې دا کنه دا داسې د ټول وجه کې یو دا زړه سخت دی. که زړه نرم شي نو دا آسان سره لاندې راځي، بیا دا آسان سره لاندې راځي. نو زونه دا سخت شي دي، د الله یره ختم شوی دا سترګو نه وخت نه راځي. څومره مونږ دلته عجیب خبرې وکړو، ډیر کم کسان وګورو چې هغه سترګو نه وخلاړ شي، مونږ سترګو نه راځي، سترګو نه وخت نه راځي. او دا غټ دلیل دی چې زړه سخت دی. ولې به مونږ جاړ، ولې به مونږ سترګو نه وخت راشي؟ امونږه غزل کې هغه کیفیت شته نه، سختی ده پکې، سخت شوی دی. ندی وجنه نه کی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، بخاری او مسلم شریف حدیث ده چې خبر شي په جسم کې یو ټوکړه ده، کدا جوړه وا ټول جسم جوړ دی، او کدا خراب وا ټول جسم خراب دی.
خبر شي غزړه ده، خبر شي غزړه ده. نو چې زړه سخت شو خبره ختم شو، او کزړه نرم شو نو بیا خو بس مزيدي ټوله دا الله احکاماتو لپاره دا ډیره ضروری بیس ده. تاسو بیا ځکه وایم چې دی باندې ځان خپوي کې دا اصل صرف د ثواب لپاره ونه وري. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اشجع یو صحابیو هغه ته ویلي چې تا کې دو صفاتونه داسې دي چې د الله خوښ دي، دو بهترین صفاتونه دي پتا کې دا د الله ډېر خوښ دي. یو حلم بردباری، صبر، حلیم الطبع، نرم مزاج والا، او دویم سوچ سمجھ کر کار کوونکی. امدا چې درست سره فیصله ور کوونکی نه، سوچ سمجھ کوي بیا کار کوي، فکر دې برابر دی، سوچ دې برابر دی. دا د الله ډېر خوښ دی، دا کې د حلم دی. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن کله ګناهو کی پزړه باندې یو تور ټکه ولګي، بلو کی بلو لګي، بلو کی بلو لګي، حتی د زړه ټول تور شي، ټول زړه تور شي. کيو معمولی چنګاری برابر دې کولاو پاتې وي د معافي غواړي لا صفا شي، کني دا زړه چې تک تور شي بیا د تسخ زړه وای دا به سخت شي، دا به ټنګوا ټنګيږي، بیا په دې کې نرمي ناراضي، بیا په دې کې بیا نرمي ناراضي. عبد الله ابن مبارک ډیر بهترین یو عالم تیر شوی دی، تاسو دا غنمونه بار بار اوریدلی. هغه وای چې زړه سختي ګناهونه ډیرای او زړه سختي دین نه لریواله پیدا کوي، او د زړه سختي عبادت او اسکارونه سره لري کوي، ذکر او اسکار نه کوي. هغه کولای نه چې توجه ورته نه، زړه سخت شوی، هغه ته فکر هم نه، امون زم باسه ډرامه غونتی وږي او مانځه کوم نه پوي ګل الله اکبر بس غوز پریټ ته تیر شي. او زړه سختی د الله تعالی د رحمت نه لریواله پیدا کوي، او د زړه سختی د بدبختی علامت ده. او لنډه دا عبد الله ابن مبارک فرمایي چې لنډه دا چې زړه سختی ظاهری او باطینی هر شر پیدا کوي او هر خیر نه سړی مایوس کوي، هر شر پیدا کوي، هر خیر نه سره مایوس کوي. اوس تاسو یو دوه آیتونه بیا وره، بیا مزید تاسو پوهیږئ ان شاء الله. سوره آل عمران 159 صفحه نمبر 65 65 نمبر صفحه ده 65 صفحه نمبر 65 سوره آل عمران آیت نمبر 159 159 یوصلو نه پنځوسم هغه دې کې الله فرمایي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم صفات بیانې. او تاسو دلته چې راجمه یې الحمدلله تاسو د قران یو مقصد راغسته ده او قران ځان ته خوښ کړی ده، پکاره تاسو د صفاتونو ته ډیره توجه ورکوي. او نن ان شاء الله الله به موږ ته وخی نورم. فبما رحمت من الله، فبما بس سبب د هغه رحمت من الله، رحمت د الله تعالی طرفنا، ان د الله د رحمت د وجنا لنت لهم تنرمی دوی د پاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي دا د الله مهرباني ده چې ته دوی د پاره نرم یې، نرم زړی. ولو كنت کچری ویت فظا سخزړی، غلیظ القلب مضبوط دی زړه، سخت وی زړه دستا، نو لن فذو تختدلی بوې لري شي بوې من حولک تا غیر چاپیرا، تا غیر چاپیرا به د صحابه کرام تا تراتلې نه، دا به نه تختدلی وی. بیا فاعف عنهم بس بخنو کدیتا واستغفر لهم او بخنو غړه دویتا، وشاورهم فی الامر او مشوره کو دوی سره پکار کی. فاذا عزمت فتوکل علی الله، کله چې ته اراده وکي نو بیا ځان اوس پر الله باندې. ان الله يحب المتوکلین، الله مینا کوي توکل کوونکو سره. ګوره د لوی صفت ده او داعی د پاره، پیغمبر د پاره، د قران پیغام رسول د پاره، دا تا باندې د الله لوی رحمت ته چې زړه دې نرم ده. دا موږ ګونه سخشي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چونګې دې طرف ته توجه کم ده، دنیا پرستی دی را ده. او یو غټه خبره بل ده، هغه ده چې ګناه په فخر سره کوو، په اظهار سره کوو، او دا ډېر خطرناک ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی طول امتی زما هر امتی زما معافى معاف شي زما هر امتی به معاف شي الا المجاهرین مگر مجاهر به نه معاف کیږي مجاهر جهر نه ده هغه سړی چې ګناه فخکاره کوي جهر سره ګناه کوي او فخرم کوي چې تی پوي به جګړه کوي منیم نه سختیم کوي نو چې مجاهر نه وي الله یې معاف کوي الله او چې مجاهر نه الله تعالی ته مخواړي الله به مخواړي بیا مؤمن په کار څنګه دی اوس هغه نه اهم آیتونه دي دغه جماعت تاسو ول دلته ذکول نه دي دلته موږ پروګرام چې کوم دی ادا چې کم از کم خپل عمل بدل شي الله دی وکي سوره آل عمران آیت نمبر 61 نه صفحه نمبر 61 آیت نمبر 133 سوره آل عمران آیت نمبر 133 صفحه نمبر 61 یو شپږم نمبر صفحه ده 61 نمبر 61 او آیت نمبر 133 دینه یو آیتونه دي وسارعوا او کوشش وکي منډه وهي سرعت توي تیزی توي تیزی وکي الى مغفرة بخنی طرف ته من ربکم استاسو در رب طرفنا اے مسلمانانو بخنی ته منډه وهي کوشش وکي چې الله وبخي منډه وهي سوالونه وکي زری وکي نفلونه وکي ذکر وکي استغفار وایي وجنتنا او جنت طرف ته یعنی منډه وکي د جنت طرف ته څنګه جنت ته عرضها پلنواله د اغي د جنت السماوات والارض د اسمانونو د زمکه برابر ده دومره خلوی ده د اسمانونو د زمکه برابر ده د جنت هغه تمنډه وهي بیړو کوي او عدت تیار کړي شوی ده للمتقین پرهیزګار خلکو د پاره د پرهیزګار څوک دي الذين دا هغه کسان دي ينفقون چې دوی خرج کوي په السراء په پټا والضر خوشالۍ کې یا په پټ په مدد دلته معنا د خوشالۍ ده والضراء او په تکلیف کې والکاظمین الغیظ او سکون کې د غصې دي دا ډېر ګران تکلیف ته چې دا مونږ نه کیږي غصه نشو برداشت کولای او نشو زغملای او د سکون کې د غصې دي والعافین عن الناس او معافی کون کی دی خلقو تا والله يحب المحسنین او الله من کین کی کون کو سرا دا څلور صفاتونه الله تعالی بیان کړل نمبر 1 خرچ کئ که خوشحالی که خپای نمبر 2 غصت کی غصه کئ نه غصت کی پزړه تی رہی نمبر 3 معافی هم کئ نمبر 4 اضافی احسان هم کئ د دې ډېره بهترینه واقعه ده شان نزول کې واقع دي خو ځای وو واقع همیشه بیانوم هغه انسان اسانه سره پوي امام حسن رضی الله تعالی عنہ باندې کې دا مشهور ده چې هغه به جمع سره منچریم نه پرې خودو ډېر لري نه به هم جمع ته بزان رسو کوشش وکاو چې جمع پاتې نشي نو یو وار سفر نه راغستړو ودشو دا واقع بل ده نو هغه ته دا واقع زبل طرف ته لاړ خپل وینځي ته ویلي چې وبو واچوا چې او داس کوم چرندام موږ ټول ته او داس وای تاسو چرندام چې کوم دا څلور اندامونه وینځل دي وبو واچوا هغه چې وبو واچولې د لوټته وګرځیدا دا وینځي او هغه ته هغه د خاورو اچری کې وشو وبو اچینتی په پریوته امام حسن غوسه شو چې غوسه شو نو د ورته ویلې دا وینځي چې ول کاظمین الغیظ مومن خود غصې سکون کوي بس هغه خاموش شو غصه کې راغلی و دغه چې بدنګ ته وبد نیولې دی او بدنګ د لوخه نیولې دی بهرال نو خاموش شو نسخه د خيار و هغه پوهه شو چې کار خو شو نو فورن بیا ورته وایي والعافین عن الناس مومن خو خلکو ته معافیم کوي اې دا زړه کې ماته د غصه ساتما عفو معنا مې مخ کې تاسو ته کړی و لکه یو چا ته غصه کوي نو ګیری کوي خبس وامه دینه خو نیولې دي نه پریګه ده نو دا خوشاله شو نو دا ته کې ورته ویلي والعافین عن الناس ناغه خوشاله شو چې زه بس معاف میکړې سم درته نه وایم وی خندلې ورته نو خدای پوهه شو چې کار نور شوی دی نو بیا ورته ویلي والله يحب المحسنین مؤمن خو اضافي احسانم کوي صرف غصه نه کوي مزید احسانات کوي نو اذا آزاد میکړي
او آزاد دل په درهمونو نن سبا په لکونو کیږي داګه مې چې وینځي ویا آزاد ول نو احسان مر باندې وکړو احسان مر باندې وکړو او اول معاف کړه سزا مور کوا بیا معاف کړه زړه دا چا صفت ده دا د مؤمن صفت ده دا چې کله سړی شي نو دې لپاره څه دي اعدت للمتقین دې لپاره جنت تیار کړی شوی دی مخکې واورئ والذین او دا کسان دي اذا فعلوا فاحشه لك ارکل چې بهایو کی او ظلموا انفسهم يقبل ځان سره ظلم کی ان ګناو کی نو ذکر الله الله یدای فاستغفروا لذنوبهم بیا بخنه غواړي د خپل ګناهونو لپاره ومن يغفر الذنوب او څوک د چې ما بکی ګناهونه الا الله سوا د الله نه ولم يسروا او نټینګيږي نکلکیږي علامه فعلوا بغثي چکړي وي وهم يعلمون او دې پوهیږي هم خو په پوهیږي چې دې مربد کار کړي پغه ټینګيږي نه ٹھیک شو بل آیات دسره نرمي په باره کې واوري دا د انعامات ورسته به تاسو ته دی علاجم خیمه ان شاء الله سوره شعراء آیت نمبر 87 صفحہ نمبر 335 سوره شعراء آیت 87 صفحہ نمبر 335 335 آیت نمبر 87 شعراء ولا تخزنی او غمجن کما یوم یبعثون فاغورذ چې خلق پکې را پاسولې شي یوم فاغورذ به ان قیامت پورځي لا ينفع مال ولا بنون فائدہ بنا ور کوي اچا تمال او نظامن مال زامن بنا پکاريږي الا ها پکاريږي به من اغه کس ید اغه چا اط الله چې راغلی وی الله تا بقلب سلیم پر روغ زړه سره زړه سخت نه چا چې زړه نرمي هغه به قیامت پورځي پکاريږي زه خیمه واقعیات سره ته خیمه چې دا څومره سخت ده د موږ نن زړه سخت شوی دي او دا څومره ضروری خبره ده عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری او د مسلم حدیث ده چې بشک الله نرمي کوونکی دی او نرمي کوونکی خوخی الله خپلم نرمي کوي او چې انسان نرمي کوي د الله خوخی نرم زړه ولا الله خوخی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم کار کې نرمي پیدا وشي دا خسته شو مسلم شریف حدیث دی دا او چې کم کار یا انسان نه نرمي وزي نه دا بدبخت شو دا عیبدار شو بیا دا به عیبدار دی دغه چې به نرمي نشته قصد قلوبکم زړه تاسو شخصي او کانی سره تعالی فرمایي دغه په قران باندې او په دغه باندې هغه عمل ونکو یا ایمان رانو علاج څه دی علاج زکه دا ډیره ضروری خبره ده ځان سره نوټم کوي او کني ریکارډینګ وسه یو خامخا د ځکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي دا ټول آیتونه یا حدیث دي کما کوم کې حواله در نکم نو حدیث نه دا ټول ثابت دي ترمذی شریف حدیث ته چې مرګ یادول چې مرګ را یادې زب امر ما زب مړ کېګما دا یادای نو زړه به نرمي زړه به نرمي نو یو علاج دا چې مرګ به یادای زب امر ما ته به مرګ راځي کله شنن مرشم کله سبا را باندې را نشي مرګ وخت یادي دویم لذتونو ایرون کې ان دا مرګ او خاص کر د دنیا ته چې کله ته خوشحالي کې راشي په هغه وخت کې ته دریاد شي او تا یاد وي نو دغه به علاج دی دریم مسند احمد کې حدیث ده ابو هريره رضی الله عنه روایت ده یو سړی راغی او یا رسول الله زړه می سخت شوی نه جړا راځي او نه په کې ځای کې د زړه می سخت شوی دی څه وکما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یتیم په سر لاس راکاګه او مسکین سره خېګړه وکا زړه باندې نرم شي یتیم په سر لاس راکاګه او مسکین سره خېګړه وکا زړه باندې نرم شي دا یو علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم خود له ده په دې کې بعد شنو کې علاج موږ ته ښکاری نه هغه ناشنا فائدې وي لکه مثلا د بیري نه و پانی راواخلي جادو ختمي اوس بیري کې ښکاری نه څه او الله تعالی به دا اثر اچولې الله به اچولې دا اثر مطلب څه دی
ما یتیم پختنه وکا، یتیم نه ځان خبر کا، یتیم سره خبره وکا، یتیم را نږدې کا، مسکین سره تعلق جوړ کا چې ته ملګرو سره ناس دي د غټو خېټو ولا غټو گاډو ولا او غټ غټ سړي افسران وغیرہ ما دا سره تعلق ته، ما پلاني سره تعلق ته او صاحب سره، نو تا به څه سوچ راځي زم داسې وای زه خو نه کېږم ما بچی دي داسې وای افسر دي شوی وای او گورنر دي شوی او غټ گاډی وای او دا وای دا وای دا وای ځکه چې دا ومغه سره تعلق ته هغه سره کینی پاسي مغه سره د ناس ته نظر د نورم نرم شي. کله تاسو خپل معاشري کې خپل کورونو کې وګورئ، بچو کې وګورئ چې کم بچی دي تعلق مالدارو سره یا بسخت سره، او چې کم تا بچی دي تعلق غریبانو سره یا اب نرم سره، هغه سره بدا غم یله غریب روټینو خورلې یله سره کرو بنوي ای کرو واوره نه واوره روزه د ګرمي راغی کرو واوره نه چې واره مې تستولې وای یره غي خو نه سپخلی نه نن غو روټي ورته کړی وای او دا بل چې راشي څه وای زمړه دالې پخکړي نن تعالی موږ چې غوخي وي او ریتی وي او پروګرامونه او مری ته تلیو او پلاني ته تلیو او دا چلو نو ګوره غزر کې غزر. نو الله فرمایي چې خپل تعلق غریبانو سره جوړ کا، یتیمانانو فکر وکا، نو ته بیا تاسو بنرميږي او فائدې ته مخ کې وره چې نظر نرمي خو فائدې څومره کوي. بل واوره سورہ زمر آیت نمبر 23 صفحہ نمبر 416 صفحہ نمبر 416 سورۃ زمر آیت نمبر 23 آیت نمبر 23 او صفحہ نمبر 416 414 نمبر صفحہ هغه دې کې الله یو بل عجیب فائدہ یا طریقہ خود لیدا. الله نزل نازل کړي دے احسن الحديث خيستخ كل خبره قران ته اشاره ده. کتابن یو کتاب ده دا متشابها چې یو شان جدید آیتونه ده فبي علی ربکما تکذبان بار بار راځي آیتونه معنی وغیرہ دا ټول بار بار تکرار یون کی دي مثانیه سبل پسی یا یو پسی بل یا دو چندا یعنی بار راځي. تقشعر غنه زکشی منه د دین نزدې په وجه جلود الذين ترمند او کسانو سکن جلد او کسانو یخشون ربهم چې الله یادای الله نه یریږي. یعنی داسې عجیب کتاب دی چې تلاوت کوي او حتی کې چې متشابه آیات ولی نه بار راځي ولی نه خو سرمن نرمي غونه زیږي امګه کله جټکو کله وای دا وختره باندې ودرېدل دا چل کوي دا قران کې اثر دا دی. نو بیا څه چلو شي چې دا څه وشي ثم بیا تلینو نرم شي جلودهم زرب پستکی د دوی وقلوبهم ازرون د دوی. نو معلوم شو چې قران زړه نرمي، صرف زړه نرمي جسمم نرمي جلدم نرمي. او نن سبا ساينس دا ثابت کړی دا چې دا بره پستک نه ده د نرمي دام په اخلاق او په کردار باندې اثر لري. دا مسله لري دغه دي کې د قبولیت ماده ده دام نرمي د قران خسته کوي نمایا کوي وغیرہ او ظلم نرمي. نو الی ذکر الله دا الله ذکر تا نو ذالک هدى الله دا هدایت الله ده یادی به چې لار خیدی ذریعہ سره من یشاء او چاته چې خوښ شي و من یضلل الله څوک چې الله گمراه کی فما له من هاد هغه د پاره به څوک لار خودن کې نشته. بیا او دا مثال دا د سورې زمر آیت نمبر 23 مثال دا ډیر ښه تعلق لري. تاسو لږ توجه راګرځوما ونه بوټو سره بلکې اکثر مفسرین معنی مدا سکړي دا چې کله ته ونه یا بوټه وکړي ناغه لپاره ضروری ده چې زمکه بنرمي چې زمکه نرمنۍ په دې سخت ځای باندې تواچو کنه دانه نه کیدا ته اوسې کوم وکړو او ګورمن سره واچو او ګورمن کیمیکل واچو بیا به منشین کی ترڅو چې د زمکه او باور نکو نرمه نکو نور نرمه هغه نه بعد بده زړه قبول کی او هغه نه بعد بده ونه راو بسی او چې مسلسل وبو ورکو نو پانی خستا رنگ خستا او میوه بم خستا راځي. اوس د مالټو سیزن تیر شو تکله چې دا مالټو سیزن راول څونه ترشي وي دا مالټي تاسو څنګه پښتنه کړې چې ولې ترشي دي کنم دا کړې
بارانونه نه او چې کله بارانونه وشول نو ملټا خوږه شي کني تاسو دیر ولا سکی غینه پښتنه وکړه یا څوک چې باغونه غینه پښتنه وکړي باران کم شي ملټي کې خوګواله نه همدا کرانګي حرامي والا همدا کرانګي دا تاسو غنم دا څنګه یې چې کله بارانونه نه خوشحالي ده وای او بنښتا نرمي نشته نو دکرنګي دا قران دی ستاسو په مثال د بوټي او د ونې دی دته چې ته د قران او باور کوي نو دی به تازه وي د میوه به خوږی د خوې به خلې وي او دنه به مؤمن جوړي او چې د قران او بنور کوي نو بیا ګړه به وای هغه د بیا بل څه جوړیږي نه بهرحال سوره فرقان آیت نمبر 70 صفحه نمبر 330 330 نمبر صفحه ده سورۃ د فرقان ده آیت نمبر 70 ده سورہ فرقان آیت 70 صفحه 330 صفحه نمبر 330 آیت نمبر 70 گناہوں بارے کې الله ذکر کړی دی چې دا بیا معاف شي الا مگر من اغا چا تاب چې توبه وستا و امن او ایمان راوړو وعمل عملا صالحا عمل وکنیک فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دغه کسانی چې الله به گناهونه په نیکیانو بدل کی دا ومه طریقه شو گناهونه یادوا لانی وخت می دا ظلم کړی دی لانی وخت می دا کړی دی دلته می غلا کړی و دلته می بدی کړی و دلته می غیبت کړی و دلته می چا زړه خوځولې کړی دی مسرب الله چکی نو چا چې داسې وکړل وسی حدیث نه واقعا وره لامدې آیت بیا تاسو پوهیږئ الله دې آیت نه مخکینی آیت کې فرمایي 69 آیت کې چې هغه چا چې ګناهونه وکړل قیامت کې به ورته پنیکیانو بدل شي دا ګناهونه او چاته چا چې توبه ویستا نو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تفصیل بیانوي هغه فرمایي چې یو سړی براشي الله ته او الله به رجستر ورته کولاو کی او دې غټ رجستر وي د ګناهونو او په دې باندې صفې باندې به وړ ګناهونه نو الله به ورته وایي دا ګناه دې کړی و دې ورته وایي او یا الله کړی مې او ډېر به غبراو شي چې د ګناهونو رجستر دې دومره غټ رجستر دې او دا وړغونته ګنام په کې لیکلي چې دا خو سره ما ګناه نه غنله او ډېره وړه و هغه په کې لیکلي ده وي سیدا دا بل ګناه دا دې کړی و دې ورته او کړی مې والله دې به نور غبراو شي هم وړه ګناه نور به غبراو شي بیا ورته وي دا بل ګناه دا دې کړی و ویا ول تعالی دا مې کړی و امنی به نو بیا به الله وای ما ته دنیا کې تا باندې پردا چولې و وای او الله پرده دی اچولې و ما دې ګنا نه خبر نه وای نن مې در باندې پرده واچوله او صرف پرده در باندې نه چوما دا ګناونه راخلمه دا نیکي په دې رجستر کې درته اچوما نو دا سړی به एकदम وای چې الله زما غټ ګناونه هغه مرا وباسه دغه چې اسم نیکی تل کې اچي نو انسان خو لاله چې دې حریص ته الته پریشان و دلته एकदम بدل شو بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره مسکی شو نو دا ولی دا هغه سړی دی دلیل سره خبره کوم ان شاء الله مخکې یو حدیث بل وایم چې د په خپل ګناهونو دومره خمان شوی و دنیا کې دومره مافیانی غوښتي وي دنیا کې چې د ګناه الټه شوله په بدای نیکی د بدای د نیکی تلاړه تاسو پوه شئ صرف دانه چې ګناه کړی و نه دومره معافي وخت و دومره شرمنده شوی و دومره تکلیفونه تیر کړیو په خپل سره کې چې یا الله دا مې څه غلطي وکړه یا الله دا مې څه غلطي عمدا وجدا چې الله ګناه خوخه ده او دی باندې به اسمه کې شوی نه مخکې بم راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ک ګناه نه کوي الله به بل قوم پیدا وکي ګناه به کوي او معافي بم غواړي دا معافي باندې الله خوشاليږي او چې تا کوم هغه ندامت او پښیمانتیا وي دا الله خوخي او دا شیطان ته التا خو چې خیمان خوشي کنه خو چې معافي خو غواړي بل حدیث واوري یو سړی براشي الله به ورته وایي د خپل بدل والا د قاتل وي د قتل کړي دا نو الته بدل نور نه کنه ګناونه راغستې شي مرګ ولته نه کیږي هغه ګناونه بروا چولې شي په د باندې اچولو د پاره یا چا چې حقونه خورلي
نو چې کله دی لګیا شي د ګناهونه راخلی الله به ورته وایي دا مقتول ته به الله وایي چې هغه بنگله ګوري یو غمی کې به جوړه شي وي ډېره به ښکلي ویا ولا تعالی دا ګورم وای دا به چای ویا الله تعالی یبه د پیغمبر مو وي ډېره غټه بنگله ده ډېره ښکلي ده ډېره ښایسته ده د پیغمبرانو چا بوي وای تا تم ملاوي دی شي نو دی به حیران شي ها ما ته او کدا ورور معاف کی اوس ګوري دا قاتل دی او د قتل کړي دی لارو ته الله جوړي وای دا بنگله در کومه خو دا ورور معاف کی دا چا چې قتل کړي نو دی وای ما معاف ته الله تعالی ما معاف کړي دی دا ولی داسې وشول د سره د په دنیا کې دومره تکلیف تیر کړي او په د قتل باندې دومره پښیمانه وو دومره ګناهونه معافي غوښتي و دومره د خپل ندامت اظهار کړي چې الله تعالی لري جوړ کی بیا او کته په فخر کوي دومره می وژلې دي او دومره می وهلې دي نورم باندې حدیث میات ساته چې نه به معاف کیږي هغه چې هغه مجاهر وي ګناهکار کوي دا ګناهکار کوي دا د دې بل شو بل علاج ووري نهم نمبر سورہ کہف آیت نمبر 28 صفحه نمبر 268 دا خمسده شو کنه چې خپل ګناهونه یادوي نو چې یادېږي ظاهره خبره ده معافي به مغواړي پښیمانګي به می شرمېدګي به می دغه شه د الله بیا خوښي تاسو نه چې کله بچي یا څو خپشي ودر تراشي معافي غواړي څومره د انسان په سره رانه رمشي دک کرانګي د الله زړه نرمي 268 صفحه آیت نمبر 28 صفحه نمبر 268 268 او آیت نمبر 28 نمبر آیت ته د سورہ کہف د بل طریقه د زړه نرمولو لپاره واصبر نفسك مع الذين صبروا کا ځان کلک کا هغه کسانو سره يدعون ربهم چرابلی رب خپل دعاګانې کوي سوالونه کوي الله رغواړي بالغدات والعشي سحر او مخام د الله یادون کو سره کینا هغه سره پاتا هغه سره تعلق جوړاوا هغه کرم المکیګه هغه ملمان کوا هغه سره سفر کوا او دا څنګه خلق دي یریدون وجهه د غواړي رضا د هغه د الله رضا ولا تعد عیناک او ما اړوا خپل سترګې عنهم د دینه مخ ما اړوا دینه سترګې ما اړوا تريد زینت الحیات الدنیا چې ته غواړي ژوند خایست دنیا غواړي مړه د غریب سره د سره دوستی کوم مړه د سره وګاړې میشته امره د مالدار خدای گاډه د ور سره پلاری افسر دی او تری کاما کاکای داد فلانه داد دا مکه والا وای دا مکه هغه غریب سره تعلق ساته ډېر بهتر دی ولا تطيع او ته اطاعت مکه من اغفلنا قلبه دا هغه چا چې مون غافل کړي دی زړه دا هغه اغفلنا مون غافل کړي دی قلبه زړه دا هغه عن ذکرنا د خپل یادنا د خپل ذکرنا واتبع هواه او هغه پیروي کوي د خپل خواهشات او وکان امره فرطا او د کار دغه حد نه زیات شوی افراط او تفرید کوي هغه نو هغه خلکو سره مکه نه پاته دوستی مکه واغی سره او چا سره وکا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي چې سحر او ماخام الله را یادای تعلق داسې خلکو سره جوړوا ناس تاسو داسې خلکو سره کوا او د دې به نورم تفصیل حدیثو کې دي چې یو سړی صرف د چا ملاقات د لپاره روان شي الله د ګناهونه معاف کړي او ظاهر هغه چې ملاقات د الله رضا لپاره دا اتم یا نهم خوش لسم دعا کوا الله نه دعا کوا د زړه د نرمي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کولا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع الله داس علم رامکی چې هغه کې فائدہ نه وي ومن قلب لا يخشع او داس زړه رانه کې چې یره پکې نه وي خشوع پکې نه وي نرمي پکې نه وي دا زړه نه راترانه کې چې زړه پکې الله تعالی زړه مې سخت مکه زړه راترانه نرم کا نو ول کوشش وکړه چې د عربي دا دعا زده کې کله پښتو کې کوه الله ته پښتو ورزي الله زړه مې نرم کی سخت زړه مې مکه الله نو دعا کوا یو لسم ذکر هم کوا ذکر خپل هم کوا ځکه چې سورہ رات کې الله فرمایي الله بذکر الله تطمئن القلوب زړه ذکر سره زړه اطمینان بیا مومي هر وخت لکه یو ور سبحان الله وبحمده دا اصل کراتی وای نو الله فرمایي ټول ګناهونه معاف کوم کله سمندر د جګونو برابر ولی نه
دا څومره وخت اخلي سکند نه کم اخلي سبحان الله وبحمده او سل کرتی وایا تا ټول ګناهونه معاف سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي دا کم شی باندې چې نور سترګ راخیږي دنه ماته دا کلمې ډېرې غوړه دي الحمدلله سلواری وایا سلواری سلو خان چې الله په لار کې ورکی دومره ثواب دی او یو ور الحمدلله میزان تل ډکای دته حسبان وای دته هغه حدیث کې تاسو بار بار لیدلی دي چې چوکودري دي روزه ته ایمان او احتسابا چې تاسو لکه یو حساب کړی وي چې دومره عمل وکم دومره ثواب مې کیږي نو زکه د عمل کومه اصل عادت پته ورنه وځي بهر حال مخکې ووري رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې د ذکر کوونکی او د نه کوونکی مثال د مړ او د ژوندۍ دی نو مړ خو نه دی نو څه مطلب دی زړه مړ دی زړه مړ دی نو زړه هغه کوونکی دا زړه ژوندۍ کوي ولسم نمبر 12 رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود موایا رړوي ما وخت کم دی بیا زه توایم او اول آیت وره سورہ احزاب آیت نمبر 56 ہے صفحہ 384 دے قرآن میں وقت مختصر دے ٹائم پہ لگی صفحہ 384 آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ فرشتے درود وائی پہ پیغمبر باندې یا ایها الذین آمنوا یا مومنانو صلوا علیہ درود وائی پاغے وسلموا تسلیما اور سلام پہ وائی اور تسلیم هم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ان دغه کردار او دغه عمل او دغه اعمال باندې عمل کوي نو سیرت وایا سیرت النبی مطالعه کوا کتاب را واخلا قران را واخلا احادیث را واخلا رسول الله صلی الله علیه وسلم بچپن څنګه او ځواني څنګه او کور تعلق څنګه او جهاد څنګه کړي دی بازار کې به څنګه او داغه مطالعه کوي یقینو کته مسخوتن دا چل خو کوي واره مسخوتن کټ توخیدا هغه وخت سیرت پڑھاوا پدې کې ودشه تب هغه خوبونه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم له ګوري یا بدان مکی کی ګوري یا مدینه کی ګوري اته ته تصور ته جوړ دی کنه نو کډم بینه ورځي ونه ګوري دوی مې ورځي بو ګوري درې مې ورځي بو ګوري دغه دا تعلق کیا غره حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کردار دې مخې ته وی سوار لسم صحابه کرام سیرت مطالعه هم کوا دا هغه سیرت به ډیر ناشنا ده دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح راغا سمیه کې سواورا زنانه وا خذوا رنبی شهید وا د الله رضا ده پاره ابو جهل راغه او په پردې ده کې نزور ته وهله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوانه وخته او غریب او ډیره فقیر خذوا دا د خذو د پاره درته وایي امدارنګ د بلال کې سی وره ویا پړاوي کا عمر انتنو کې سی پړاو کا حیران بشي عقل به حیران شي د عمر انتنو کردار چې وګوري پړاوي کې انسان عقل حیران شي چې سړی هم داسې کېدلی شي انسان هم داسې کېدلی شي نو یو به تامینه پیدا وشي معلومات بدی وشي نو د دنیا د ډمانو یا د ټرانو کې چې وره لګي دا ور حیران بشي خالد بن ولید واورا عبد الله ابن زبیر واورا همدغه عبد الله ابن مسعود واورا دا کسی وکا سیرت صحابہ پڑھاو کا مظلوم صحابہ کسی پڑھاو کا وغیرہ وغیرہ سړي عقل حیران شي دا څنګه چل دا څنګه چې بخلق دغه کسی ان شاء الله فسیرت صحابه کې د تبع ان شاء الله قوم ټولي بیا به تاسو هغه باندې ان شاء الله چې پوي شي دا آیت پوره کو نو بیا ټیم پوره دی خدای آیت ورسنی سوایما یا بیت من خشیت الله واپس سوره بقره تلاړ شي یا بیت من خشیت الله چار غړي د الله دی یارینا درې قسمه کانی الله بیان کړل یو نه نهرونه رواني یو نه معمولی چینه رواني او یو د الله دی یاري نه ارغړي دا انسان ذهن کې سوال پیدا کیږي چې کانه څنګه ارغړي د الله دی یارینا دې لپاره یو څو دلیلونه تاسو اورئ اول سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 44 صفحہ نمبر 259 بزر توایم تو آیت کتا سو نوٹ کوي ځان سره نوٹ کوي بنی اسرائیل آیت نمبر 44 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ هیڅ شی داسې نشته چې د الله تسبیح نه وایي هر شی د الله تسبیح وایي ولكن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو دغه په تسبیح وایي نه هر شی تسبیح وایي دا چې تاسو ګورئ دا لایټ ته دا پرده دا وغیرہ وغیرہ دا هر شی د الله تسبیح وایي دا هر شی د الله تسبیح وایي الله وایي تاسو به نه پوهیږئ
او انه کان حلیما غفورا. سورہ نور کے اللہ فرمائی آیت نمبر 41 د سورہ نور 41 نمبر آیات الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات. آیت نه دي کتی دلی چې تسبیح وای هغه د پار هغه څوک چې پاسمانونو کې دي او پزمکه کې دي او مرغان صفونه صفونه کل قد علم صلاته. دا ټول په خپل تسبیح وي دا ټول اعضاء په خپل تسبیح وي وتسبيحه او خپل تسبیح باندې والله علیم بما يفعلون او الله خبر دې څه چې دی کوي. یعنی هر یو شی د الله تسبیح بیانوي هر یو شی د الله تسبیح بیانوي. او سورہ حج آیت نمبر 18 هغه واوري حج 18 الم تر ان الله يسجد له ما في السماوات ومن في الارض. آیت نه دي کتی دلی چې بشک سجده کوي الله تعالی ته هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي والشمس والورسترغهم والقمر سبغميهم والنجوم استورهم والجبال غرنهم والشجر ونهم والدواب او زنده سری هر یو شی دابا هر زنده سری دوای ورګوټه چینجه ولې نه دا هر شی د الله تسبیح وایي دا هر شی د الله تسبیح وایي. بخاری شریف حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احد غر دا مون سره مینا کوي او زه احد سره مینا کوم تاسو مون سره مینا وکړئ. امون سره مینا کوي دا احد غر مون سره مینا کوي تاسو مون سره مینا وکړئ. دا ګوري غر دې کانی بوټي دي ونه ده ونه وبکی کوي دي خو بهرال. بل حدیث ته بخاری شریف کې دا هم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ویل نو تک کجوره کټ کړي و هغه باندې وغه کې ناسو نو بیا غلری کړه بل محراب جوړ کو نو چې کله دا لری کنو شړلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لاس په تیر کو چې مشاړه دغه هغه پسې خپو. نو صحابه کرام پښتنو کې دا غلرګې ده وې دام پويږي او دیم تسبیح وای د الله دام د الله ذکر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث ته چې هغه کانه ز پیژنم چې ماته به سلام کو او زه پیژنم چې ماته اوسم سلام کوي او د ماته چې کله غار حرا ته بتلما لار کې و ماته به سلام کو. دا ټول دلیل دی چې هر یو شی د الله تسبیح بیانوي. او بل حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې حجر اسود خپل کړو نو قیامت پورې به د حجر اسود باغی گواہی کوي چې د ما تر غلې وو دا به د گواہی قبلي کې به او الله تعالی دې موږ نصیب کړي. نن سبا په جګړه کې جګړه په مکه وای خو بهر ځکه چې ابل مسلمان ته تکلیف ملاويږي. دا ټول خبره خو ضروری و د زړه سختی باندې تاسو پوه شئ. نرمي ضروری ده ځکه چې نرمي نه بغیر قران حدیث د صحابه کرامو کردار او نور موږ په اعمالو کې فرق ناراضي ته به دا نرم شوی نه وي. دا یو خبره خو دې کې د بدري حدیث چې تاسو کوم واوریدل او ما تاسو ته بار بار ویلي هغه په دې بنیاد باندې چې تا الله تعالی یوازې ځان ته نه خوښ کړی ته بلکې ته الله خوښيږي چې بل چا د پاره فائدہ منشي بل دا کم از کم دا دومره واوري بل چا د پاره فائدہ منشي. او تاسو ته ما په آیت کې آیت و چې ما تاسو ته ویلي چې دا یاد ساتئ چې دین اغره دي لکه چې وخت کم شو. الله تعالی فرمایي چې بما كانوا يكسبون دا زونه دغه بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون. هر ګناه زړه سختي هر ګناه زړه سختي نو دیو جن چې ګناه وشي استغفار وایي چې دا زړه دوباره نرميږي. ان الحسنات يذهبن السيئات نکیانی ګناهونه خوري ریږي نه ګناه بدیانه نو دیو جن هر بدینه بعد استغفار او به د الله تعالی ته توجه. الله تعالی دې مونږه د زړه د سختی نه بچ کی. الله تعالی دې موږ زړه نرم کی او الله تعالی دې موږ د قران باندې پوي کی. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. یو ملمر اغله دې موږ سره احمد حسین د نوم دې مخکې موږ سره راځي درسونه ته د یو کار د ډېر زیات بهترین الحمدلله د کتابونه چاپ کړي په کمپیانو باندې په مختلفو طریقې سره د یو کار خوښ کړي ځان لپاره هغه کې قران کریم احادیث سیرت وغیرہ دا بیا خلکو ته په کم قیمت باندې په آسان قیمت باندې چې غریب وي هغه ته لګ نورم زیات. مونږه مخکې چې درس کړو نو مونږ چې کله په قافلې روډ کې هغه ته مونږ ته د 100 قرآنی کریمونه بغیر د هدیه نه راوړیو
بهرحال مونږ ته ترجمه لپاره عموما یو کې قران پکاري چې مونږ ورته بیاض وایو. بیاض مطلب دا دی چې هغه لیکل وي د عربی بیا ورپسې لاندې لکیره خالی وي او بیا دی نوې دا چاپ کړی دی چې دا یو صفحه پکې صفحه خالی پر خودلې ده، صفحه خالی پر خودلې ده چې کوي اضافي سره نوٹ ساخلی یا حدیث نوٹ کوي او دا دوی چاپ کړی دی په 3 جلدونو کې چاپ کړی نه، لس سپاره او لس سپاره. دا چې تاسو کله د